کوم خلک حکومت کې رالل غالبا خوش نصیبه دي دا د هغې درېیم حکومت او غالبا 11 کال یې پوره شو دا غالبا 12 شروع شو اوس که زه تاسو نه تپوس وکړم چې لږ ګیر چاپېره وګورئ چې هغه کار کوم د الله په رضا په حکم مونږ کړی دی تاسو کړی دی هغه څومره شوي او بیا په دې 12 کاله کې څومره کار شو د مردان د تعلیمي ادارو ته وګورئ د مردان د نیمګړي هسپتالونو ته وګورئ د مردان د رنګ روډ د نیمګړي منصوبې ته وګورئ د مردان د نن ورځ ته وګورئ داسې حالات راغلل چې اوس وایي چې د یونیورسټو لپاره کومې ځمکې اخیستلې شوي دي هغه ځمکې به خرڅوي داسې وخت راغی چې اوس وایي چې د رنګ روډ د دویم سړک لپاره کومه ځمکه اخیستل شوې وه حکومت سره پیسې نشته ځمکه به خرڅوي دا ځمکې د چا ذاتي جاګیر نه دی دا د خلکو امانت دی یو ورځ به خدای راولي چې د رنګ روډ دا دویم سړک به هم جوړېږي یو ورځ به خدای راولي چې د هسپتالونه به مکمل کېږي یو ورځ به خدای راولي چې دا یونیورسټو کې به هم دا نیمګړتیا ختمېږي لہذا که څوک د کام جنګ کوي او که نه کوي موږ د کام جنګ کولو ته تیار یو او حکومت ته برملا وایو چې څو پورې سره جنډه ده او موږ یو انچ ځمکه د خلکو څوک خرڅولی نشي دا د خلکو امانت دی